یو طرف کرا اللہ ادبا سڑے کئی دیکھ کامیابی گی دا پیغمبر ادبا سڑے کئی دیکھ کامیابی گی وسراشر صحابی پبارکے کم صحابی چرا قرآن رنبے شاگر دے قرآن چی پا کم صحابی کے انقلاب راوستے رے دا قرآن نمخ کی رخل کو حالات رست اللہ دی حالات تو ورسول یو طرف ترا اللہ ادبا کامیابی رکھ دا رسول اللہ ادبا کامیابی رکھ اللہ قرآن کی صحابی پبارکی سفر مائی فالسابقونا آغا خلق چی دا پا ایمان کی رٹول نمخ کری مهاجرین والانصار والذین اتبعوهم مهاجرین و انصار او اغا خلق چی چار مهاجرین و انصار سابقین و اولین چی کم دین اتباع وکڑا نرضی اللہ عنهم و رضو عنه اللہ دا دغی خلق نرازی او دغی خلق دا اللہ نرازی حضرت نوح علیہ السلام پا مقدار بانے چاہت تبلیغ نہ لکڑے لسنیم سوکال اللہ حضرت نوح علیہ السلام لزندگی ورکڑے وا اللہ را 40 سال پا عمر کے حضرت نوح علیہ السلام لپیغمبری و نبوت ورکا او بیا 950 سال 950 کال حضرت نوح علیہ السلام دا محنت وکا تبلیغ وکا 950 کال دا تبلیغ نورستا اللہ دا حضرت نوح علیہ السلام قوم تباہ کی او دا غین ورستا شپیتا کال حضرت نوح علیہ السلام دا پا دنیا باندې بیا زندگی بسر کئی لسنیم سو کال تیر کرل اغل لوی مبلغ اغل لوی ہستی چی 950 کال تبلیغ کئی خوکور کے کنعان بچے اللہ دا ایمان سرمایہ ندور نصیب کری گرے دمرا لوی مبلغ بچی تا اللہ دا ایمان دولت نرے ور نصیب کرے الحمدللہ اللہ پا انسانی شکل کے ام پیدا کرو الحمدللہ اللہ دا ایمان سرمایہ عمرہ نصیب کرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر راگے نبی علیہ السلام تو گورا دمرا لوی حسیر پیغمبر علیہ السلام شان دا چانا پٹھ نہ دے ہر ادنا امتی را پیغمبر علیہ السلام تا پترا چیر سردار دو جہان سمر لوی عظمت او سمر لوی شان دے خود نبی علیہ السلام اغترا چی پیغمبر علیہ السلام اغت دشمنی پخبل سر باندے اغستیوا رسول اللہ مبارک اغا پا شان کی جی کم دینا دمرا مضبوط والاڑ دے ورطایو رارخ پل تبلیغ جاری ساتا زب ہوئے گا و رب ہوئے گا بلکہ پیغمبر علیہ السلام شانہ بشانہ والاڑ دے خوبیم کلمہ چرینو دا نوئی دا پیغمبر علیہ السلام اغترا چرا اللہ رسول فرمیل جہنم کے بر ٹولو نکم سزادہ تمیل ہوئے گی ذکر اللہ رسول غیگہ کیا غستے دا اللہ رسول دا جسم سر دا ٹچ شوئرے پیغمبر علیہ السلام جسم لا اللہ غزمت ورکڑو دا رسول اللہ مبارک جسم چی دا کم جسم سر ٹچ شو پا غیبانے اور اثر نکے گرے ذکر پیغمبر علیہ السلام جسم دا اگر جسم سر لگے دلے سوا دا یو زینا چی دا اگر اخبوت تلی دا پیغمبر کائنات سر نو لگے دلی دے با دا اور پس کروٹو بانے ودرے گی سر کی ردم ازغجی کم دینو دا خڑکی گی نور با اللہ دے اللہ پاس پور باندی نسیزی ذکر پیغمبر علیہ السلام شان داو چی دا رسول اللہ مبارک اگر نازک بدن اگر نازبینو پا اللہ گران بدن برس سر ٹشو پا غیبانی با اور سر نکو دا دین منتبل مسئلہ واضح شوا چرا پیغمبر علیہ السلام جسم دار چار جسم سر ولگے اور پا غیبانی اثر نکی بیاستاو سخیال لے کر پیغمبر طریقے پا کم جسم بانے چڑھاو شوئے بیارا اور مجال سرے دا جہنم چلگا اور تسوئی دا خبر گرے مسلم و صحیح خبر دا پیغمبر دا جسم سر دا چا جسم لگے دلے رے اور ورتسنو خواہ کے انسان بو کرے انسان نالاو بلی اسی بو بیارا پیغمبر طریقے جی پا کم جسم بانے چڑھاو شوئے دا سر نا رخپو پوری دا پیغمبر طریقے انسان راوستے پر اخپل جسم کے بیار انسان غم و خاری دا پیغمبر پر طریقہ باندې شوا آغا انسان تر جہنم اور گرے سنی شولے پیغمبر علیہ السلام راغے دا خپل کشر لور کرا دا نبی علیہ السلام کشر لور پا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بانے وادرہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ پا نبی علیہ السلام انتہائی گرانا ہو گرے یو پیرا پیغمبر علیہ السلام راغے دا نبی علیہ السلام آغا لختی جگر ولاڑ تنور تا ڈوڑے پخی رسول اللہ مبارک پریبان ڈیر زیاد مین کشر لوری وا رسول اللہ مبارک پا سفر وانی تا دا ٹول کور تا چی بورا گئے آخر کی بردے کور تا ورا گئے او بیا بر سفر نا پیغمبر علیہ السلام را گئے اول بردے کور تا ورا گئے چی ردین دا فراق اغا مدہ چی کم دینو دا کمی رسول اللہ مبارک ورا گئے دا لگیار تنور تا ڈوڑے پخی پیغمبر علیہ السلام یو سو پیڑے رواز دے
او پرې لاس یې ورله داسې وغځولې او بیا ورله ورکړې بچیواله دې نه ډوډۍ پخې کا هغه پیړو سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم مبارک ولګېده. حضرت فاطمة الزهرا ولاړه د تنور ته نورې ډوډۍ پخې شوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي بابا جانا نورې ډوډۍ پخې شوې او څو ډوډۍ مې وروړې دي تنور تر اوسه پورې هغه پخې نه کړې. رسول الله مبارک وفرمیل بچیه د دې سره زما لاس ټچ شوی دی دا اور پرې باندې اثر نه کوي دا به هم دغه شانتې امید پرتې ګورې ښه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم لا الله داسې چې کوم دی نو عظمت ورکړو. یو صحابي بل صحابي له د طعام دعوت ورکوي. هغه صحابي راغی هغه خپل میزبان کره خوراک کوي او د خوراک نه وروسته ورله هغه میزبان یوه کپړه او تولیه راوړي. تولیه میلمه له ورکړه. میلمه صحابي له ویې واله پرې باندې لاس وچکه. کله چې هغه میلمه پرې باندې لاس وچوي هغه میزبان خپلې وینځې ته غوسه شو ورته وایي چې را ګنده تولیه دې راوړه میلمه له. میلمه له خلک پاکه کپړه راوړي پاکه تولیه راوړي هله ورشه را زر زر صفا که بیا راوړه. ما کتل وینځې هغه تولیه راواغسته او بلکړی تنور هغه بلکړي تنور ته اور ته ښکته ور واچوله. زما ذهن کې دا خبر راله چې د دې سړي دا خبره پرې وینځه باندې بده ولګېده. دا وینځه کسه پرې باندې خفه شوه چې د یو میلمه په مخ کې ما ته راووایي چې تا ګنده تولیه راوړه زه د غصې نه یې تولیه واچوله تنور ته یې ښکته ور واچوله. یو شبه پس ګورمه د وینځې هغه تولیه د تنور نه راویسته مال یې راوړه. ما چې کله وکتل تولیه بالکل صفا پرته ده هغې پورې خیرې نشته تنور کې هغه اور د هغې نه خیرې مکمل طور باندې انځلي. ما خو لاس سوچ کړل خو د خپل میزبان نه تپوس کوم چې دا راته ووایه دا تولیه دې د کوم ځای نه راغوښتلې ده دا د کوم ځای جوړه کپړه ده چې ما لاس پرې باندې وچول د هغې نه مخکې تا وینځې ته وې ګنده ده تنور ته وینځې ور واچوله اوس تنور د هغې نه خیرې سوي دی او مکمل صفا راووته. هغه میزبان ورته څه وایي تولیه هم هغه تولیه ده چې ستا په کور کې موجوده ده تولیه هم هغه تولیه ده چې عام د خلکو کورونو کې موجود دی. خو یو فرق داره چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته زما کره میلمه شوی ما دا تولیه نبی علیه الصلاة والسلام ته مخکې کړې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرې باندې لاس وچ کړی ما سوچ وکړه چې د پیغمبر د جسم سره کوم شی ټچ شي هغې باندې اور اثر نه کوي. ما را تولیه راواغسته به طور تجربه ما اور ته ور اچوله. کله چې ما ور واچوله اور د دې نه خیرې وسېزل تولیه بش راووته. د هغې نه وروسته موږ په اوبو باندې تولیه نه رینځلې موږ یې اور ته ور واچو اور د هغې نه خیرې وسېږي او تولیه بالکل صفا راوځي. خبره ما دې پورې کوله چې کم یو انسان د پیغمبر سنت طریقې په خپل جسم باندې چړاو کی د جهنم د اور مجال دا نشته چې دغه جسم چې کوم دی نو دا مسه کې یا وسېږي. نو د رسول الله مبارک هغه تره چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جسم سره جسم ټچ شوی دی خو بیا هم ایمان یې رانوړ د ایمان سرمایه رب کائنات هغه ته ور نصیب نه کړه. نن الحمدلله الله انساني شکل هم درکړی. نن الحمدلله الله د ایمان یو دومره عظیمه سرمایه تعالی هم درکړې ده. د نبی علیه الصلاة والسلام بل تره دی د هغه تره نوم دی ابو لهب خپل نوم یې عبدالعزا دی په ابو لهب باندې مشهور دی او ابو لهب ورته ځکه وایي د لهب معنی ده بالکل سره لمبه د اور په کم کې چې بالکل د سره اړو لوګی نه وي هغه سرې لمبې ته لهب وایي. ابو لهب معنی داره چې د اور لمبې والا هغه د اور لمبه دغه عبدالعزا د نبی علیه الصلاة والسلام تره ته ځکه وایي چې دی د رنګ د تک سور دی خلکو به ورته ابو لهب وایي د اور لمبه. یو طرف ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام تره دی قریش سره تعلق لري الله د ایمان سرمایه ور نصیب نه کړه. الله په دنیا باندې هم ذلیله که الله په آخرت باندې هم ذلیله که. الله چې کوم دی د ایمان سرمایه نه ور نصیب کړي ورنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تره دی او کم یو انسان ته چې د ایمان سرمایه دا نه ور نصیب شوي هغه دنیا او آخرت دواړو باندې ذلیل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایل قرآن کې پیغمبر وانذر عشیرتک الاقربین خپل نږدې ټبرداري د رب نه وایروه خپل نږدې خاندان د رب نه وایروه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوه صفا ته خلک راغونډه خپل نږدې ټبرداري او په کوه صفا باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو تمهید کېښوده ورته ستاسو نه یو تپوس کول غواړم. څه تپوس کول غواړې؟ تپوس دارې که ما تاسو ته راوې چې د دې غر نه اغړې ته یو لښکر را روان دی په تاسو باندې حمله کوي تاسو منئ هغه خلکو په یو اواز ورته وی جربناک مرارا
منگ پتا باندې 100 زله تجربی کړی ری منگ پتا کې صرف رشا مندلی ته دروغ نه وي کچرته تا دا وی چې هغه ته لخر را روان دی منګي بالکل منو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چې زما په خبر تاسو دومره اعتماد دی قولوا لا اله الا الله تفلحون او وای چې لا اله الا الله چې کامیاب شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تر ابو لهب چې الله د ایمان سرمایه نه ور کړی الله د ایمان دولت نه ور کړی هغه ټول ناول پاسره تبل لك یا محمد الہذا جماعتنا اے محمد استالله اسماشا ته هلاک شي دی خبره د پاره تا مونږ را جمع کړو الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سر باندې د ابو لهب هغه خیره برداشت نکړي الله فورا سورت را نازل ک تبت ید ابي لهب وتب الله فرمای دوانه لاسونه د ابو لهب هلاک شو وتب او هلاک شو ما غنانو ماله و ما کسب ددنه مال په کار رانغه مال څه پیدا ور نکړه او نه هغه څه پیدا ور کړی سي غټلیو او دغه ابو لهب خزه چې ام جمیل نومو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت دشمن را دا یو د اعلی خاندان نه د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ خور دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تر د ابو لهب خزه ام جمیل نوکران ور سره دي خدام او غلامان ور سره دي خو بیا هم دومره د الله په غضب باندې ککړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنی کې وای ځان لره کجوري د تنین یو پړې چې کم دینو دا غړلیو یو غوندنه جوړ کړو او دا به راسره غاړي تر موبلر په شانه چولیو کم زی وغنی وی الته کې به وراو دی داغه پړې کې به داغه نه ګړډه وتړو ودا بولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لار کې چې کم دینو سار خروم چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرې لپاسه چې کم دینو دا وګرځي د پیغمبر د خاندان خلق ته د پیغمبر نږدې خلق ته الله بیاوم د ایمان سرمایه ور نصیب نکړه مې دویم نمبر پرې باندې منګ او تاسو له شکریا ادا کول پکار دي چې الله د ایمان په شانتي عظیمه سرمایه منګ او تاسو را کړی را چې دا سرمایه لولو اشخاص ته نو میلاو هغه ام جمیل بارکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تندار دا الله فرمای ومراتو حماله الحطب الله را ابو لهب مبارک فرمایل سيصلى نارا ذات لهب القريب بلمبو ولا اور تر داخل شي ومراته در خزبهم اغلمبو ولا اور ته داخليږي حماله الحطب چې راو چتون کې ډکوا ینه ګړې به راوړ د غنو پیغمبر ته مخ کې کم نه دا خورو هغه ام جمیل دغه چې کم دی پیغمبر علیه السلام دشمنه الله قرآن کې راغی تذکره وکړه وسراشي د ذلت مرګ چې کم دی نو د ابو لهب ویني ایمان عظیم سرمایه چې الله موږ او تاسو سره نصیب کړی را هغه ابو لهب چې الله فرمایل تبت یدا ابي لهب وتب دوانه لاسونه د ابو لهب هلاک شو هغه چې کله دا سورت واوریده چې زماره اور عرب باندې خو یو سورت الله را نازل کا زماره خیرو د بدر دو جواب رب کائنات مال په خپل راکا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوته لړونه وي او دا دوانه لونه چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ابو لهب خپل دو زامنو لا چې د یو نوم عتبه او د بل نوم عتیبه او اغولا دا غختلوي یو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او یو رقیه رضی الله تعالی عنها دا دوانه د خپل بچولا ابو لهب غختلوي عتبه او عتیبه لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کله سورت نازلېږي ابو لهب کور تراغه هغه بدبخت خپل بچو ته لاړ شي په دغه سړی باندې یو سورت نازل شو الله زماره خیرو بدله مال راکړه لاړ شي دا دوانه لونه ورته خبرګي ور طلاقي کوي دوانه چې کم دینو بدبخت رالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولاړ دی یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ کې وک زمونږ په پلار باندې زمونږ د پلار په باره کې پتا سورت نازلو لہذا ماستالور تا ته در طلاق کړه او دغه لونو درد هغه چاته محسوسيږي چې چاله الله لونه چې کم دینو دا ور کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زامن ډکواله کې وفات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لونه وی بل راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی عزت دویم رور چې ستا لور زما په نکاح کې را ماوم طلاق ورکه پریم خودا او دغه سره سره بدبخته پرې باندې هم چې کم دی کافیواله ونکه پیغمبر علیه السلام ته بد ردی وی کنسل وکړه عمله په وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو طرف تر لونو دکور ورسیره بل طرف تر بدبخته چې کم دی لاړې عمر ټوکړه خو نبی علیه السلام باندې ونه لګیره بد ردی وی عمله وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همیشه امت ته بار دعاګانې غوښتلي خو په بعضی مواقعو کې پیغمبر د خلینو خیرې چې کم دینو دا موتری پیغمبر علیه السلام لاس پورته کا اللهم صلت علیه کلبا من کلابک خدای د ټولو نه بدترین حیوان خدای په ټولو کې بدترین حیوان بدترین سپی په د باندې پیښ کې پیغمبر علیه السلام
د پاک شونډو نه خیرې وتې او کفارو ته پته وه چې د دې سړي د خولې نه خبرې وتل عرش معلا ته را فورا وررسي عتبه او عتیبه لاړل په کور باندې ورننوتل بهر ته نه راوځي ګورې لوی سوداګر د شام ته وتلل قافله به یې بوه سوداګر یو لویه قافله وتله سامانونه به یې اخیستل خرڅول مرګري سوداګر رالل وی شام ته نه ځې وی نه وی ولې وی د محمد رسول الله خیرې راپسې دې موږ پرېږدي نه یو ورور د کور راونوته او بل چې کوم دی ابولهب ورسره دی پلار هغه او دغه یو بچی چې د ابولهب بچی د پیغمبر علیه السلام خیرې کړی وی دا دواړه د قافلې سره روان شول یو ځای کې چې کوم دی نو پړاو د شپې قافله اچوي او د شپې اوده کېږي د ابولهب هغې بچي له خوب نه ورځي راته پته وه چې یو ځل به الله بدترین سپی په ما باندې مسلط کوي زما خیر نشته د هغه سړي د خولې نه خبرې وتې چې د هغه د شونډې کولاولې او عرش معلا ته فورا د هغه دعا چې کوم دی نه وررسېدلې د هغه بد دعا هم وررسېدلې هغه خوب نه ورځي او لږې سترګې پټې شوې او منظرې راغې د شپې تمامو خلکو را خولې بینې چې زما ښکار کم یو دی دی لغون ته په خوب ورغلی دی راپاسې راویښ شو چغې کړې خلک راپاسېدل وی څه نشته هسې تا د خیرې سوری سوری کي وی نه ما درنه نن د محمد رسول الله خیرې وړي خلکو هغه سامان راغونډ که د تجارت هغه او داسې یو لوی واڼه یې جوړ که یو دلې په سر باندې دی سمله او خلک د هغې نه چاپېره وده شول کله چې خلک په خوب باندې ورالل منظرې بیا راغې د یو خوله بینۍ د بل زما ښکار به کوم ځای کې ښکار میلاو نه شو پریشانه ولاړ دی وی کتل د دلې په سر باندې څوک پروت دی کله چې بین واغسم هغه دی وروی دنګل سر یې وله د تنې نه جدا که خلک چې راپاسېدل منظرې ورله کار کړو د ذلت مرګ الله ورکه هغه کس چې الله د ایمان سرمایه نه ورنصیب کړي اوس بقیه خبرې د پلار پاتې ده پلار په باره کې رب کائنات ویلو اگر کله پیغمبر تره دی اگر کله قریش سره تعلق لري اگر که د رنګ نه داسې سور دی چې خلک ورته خپل نوم عبدالعزا نه وایي ابو لهب ورته وایي د اور لمبه هغه د اور لمبه چې کم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې خیرې کوي الله خیرې کړي دي راغې او جنگ بدر نه لږه څه وخت پس چې کوم دی نو په هغه باندې یو پمپ ولګېد غلط مرض پې ولګېد څښا بوی به د هغه نه خطه بچي به نږدې نه ورتلل یو لرې ځای کې اچولی او کله چې د بلکل داسې بدبویي شروع شوه خلکو نه برداشت کوله ناقابل برداشت بعضې مفسرینو لیکلي زامنو پرې دې سړه دیوال ور واچو بعضې وایي یو کندې وکنسته لولو ډانګي پیدا کړل هغې کې داسې ورغله او کندې طرف ته ښکته راسې ور واچو دنیا هم د ذلت او آخرت هم د ذلت الحمدلله ثم الحمدلله ټول وایي الحمدلله الله انساني شکل خو هم را کړی دی الله د ایمان داسې عظیمه سرمایه هم را کړې ده او نن تاسو ته پته شته موږ په معمولي څیز باندې دا ایمان د خپل لاس ښکته غورځو موږ ته دې قیمت نه معلوم چې نن دا ایمان څومره لوی قیمت دی شیخ سعدي رحمت الله علیه الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راووري عجیبه حکایات لیکي د حکایت نه چې کوم دی انسان د مثال نه انسان ذهن ته خبر ورکوزه کی هغه یو ډوکوالی کې مال زما مور د سرو زرو یو ګوتۍ جوړه کړه او هغه د سرو زرو ګوتۍ ما ته په ګوته باندې کړه زه بهر ته وتم یو فراډي را سره یو دوکباز زما سره چې دی نه هغه ګوتې په ګوته باندې ولیده لاړ هغه فراډي ورک شو یو شبه پس بیا راغی چې راغی د ده سره داسې رګوړې او چکۍ ده راغی ما ته وایي بچیا دا سري په ګوته کړي ما یاره مشره دا خو ګوتۍ ده نه وی جبه ورله ورله ما چې کله جبه ورله وی څه خوند شته ما څه یخه ده پیکا وی هېڅ خوند نشته ما اینک وی دا ګوړه واله دې له خوند جبه ورله ما چې کله د ګوړې چکۍ له هغه جبه ورله نو ما ته وایي څه خوند شته ما ډېره زیاته خوږه ده ما ته وایي بچه خوښه دې نه ده دا پیکه ګوتې ما له راکې د سرو زرو ده او دا خوږه د ګوړې چکۍ تا له درکړم ما کاکا دا خو به ډېر زیات ته ښه وکړي ما ګوتې وویسته د هغه نه مې ګوړه راوغسته هغه ګوتې په مخه باندې کړه ما یې زما مور ته ویم چې دومره زبردسته ګټه ما وکړه چې هغه پیکه ګوتې مې ورکړه او داسې خوږه چکۍ چې کوم دی نو ما راوړه لاړم مور په ما ګزارونه وکړل زما ذهن ته را خبره نه راتله چې خوږوالی په دغه سونه کې پروت خو معنوي خوږوالی پروت په دغه ګوړې چکۍ کې چې کوم دی بې قیمته کې ظاهري خوږوالی پروت شیخ سعدي صاحب وایي دغه مثال دی دا ایمان چې کوم دی
دار سونے پشانت یو مانوی خوکسی دے او دنیا چې کم دینو ظاهری خوکسی دے کله کله مونږ پرې ظاهری د ګوړې په چکۍ بسې هغه قیمتي ایمان د خپلو لاسونه چې کم دینو ښکته ورغورځو د ایمان دومره لویه سرمایه د قیامت په ورځ باندې رب کائناتو فرمیل ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډېر کرته به کفار چې کم دینو تمنا وکړي چې لو کانوا مسلمین کاش چې زه مسلمان وی د ایمان دا سرمایه را سره وی ځکه چې کله د زن کدن دي د مؤمن یو شان روح وزي د بل شان روح وزي دی وی لو کانوا مسلمین کاش چې موږ مسلمانان وی قبر کې مؤمن سره یو شان دی چې کم دینو بل شان لو کانوا مسلمین قیامت په ورځ باندې قبر نه پاسي دی یو شان پاسي مؤمن بل شان پاسي لو کانوا مسلمین پولیس صراط لورغه مؤمن پورې او دی غرزيږي لو کانوا مسلمین کاش موږ مسلمانان وی رب کائنات حساب کتاب د پاره مخ کې شول د په حساب کې فعل ناکامه مسلمان کامیاب مؤمن کامیاب لو کانوا مسلمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلا حوض کوثر تورزی وبنه میلاویږي مؤمن سړی ته میلاویږي لو کانوا مسلمین کاش موږ مسلمانان وی د دوزخ تزي مسلمان مؤمن جنت تزي لو کانوا مسلمین کاش موږ مسلمانان وی نو الحمدلله بیا وای ثم الحمدلله الله انسانی شکل راکا او بیا د ایمان یو بل سرمایه راکړه او بیا بل نعمت ز خپل خبرې لرازم تاسو واجه ختم د قران دی او د په بل موضوع باندې زوم هغه خبرې له تمهید دما بیا الله تعالی موږ له بل سرمایه سره کړی لا مؤمن مسلمان به هغه همو کم چې په خپل وخت کې په موسی علی السلام ایمان راوړو کم چې په ابراهیم علی السلام ایمان راوړو کم چې په نور انبیاء باندې ایمان راوړو الحمدلله الله مونږه د یو نبی پیروکار وګرځولو ایمان را نصیب کړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه امتی چې کم دینو دا وګرځولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کس الله د پیغمبر علیه السلام امتی وګرځو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د ایمان چې کم دینو توفیق ور نصیب کا د دینه بل لوی سرمایه نشته زګه قران پرې باندې شاهد دی قران پرې باندې گواره الله په مسلمان باندې خپل نعمتونه ور یادای الله په احسان نه کوي الله د جسم نعمتونه ور یادای د غوګونو او د سترګو او د دماغو د لاس او د خپل خو الله په احسان نه کوي الله د رزق نعمتونه ور یادای الله په احسان نه کوي پورا قران کې چې یو ځای تاسو ته په نظر باندې راشي الله په خپل یو نعمت باندې پرې بنده او مؤمن باندې احسان کوي الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله په مؤمنانو باندې احسان کړي کوم وخت چې الله دې ته رسول ولېګا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوی سرمایه خدای پاک مونږ له چې کم دینو دا راکړه او بیا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله داسې یو عظیم کلام چې کم دینو نازل کا نن الحمدلله الله په مسلمانانو کې هغه مسلمانان مونږ پیدا کړو تاسو دنیا کې وګرځئ مسلمان به هم تاسو ته دوه قسمه په نظر باندې راشي یو سرکاري مردم شماره کې مسلمان تصور کیږي د یو په پاسپورت باندې مسلم لیکلې یو شناختی کارت بل مسلمان جوړي خداغه نه کتا ته پوسکا هغه تر پته نه لګي رمضان مبارک کله راغله او کله لاړ دا رمضان مبارک او غیر رمضان کې خوراک اس پته ونه لګي اس پته چې کم دینو دا ونه لګي نه خوراک کې چې کم دینو ترمیم راشي نه خوراک کې تغیر او تبدل چې کم دینو راشي تاسو راشي سن وغیرہ نور علاقو ته الته یو کسان ته مسلمان وای سرکاري مردم شماره کې مسلمانی خو کتار غنه تپوسه که مسلمانه ولی مسلمانه وای زما کر زما د نکاح هغه جنماز او لوټه پر ترا په کوم لوټه باندې چې هغه او دس کو کم جنماز باندې هغه مسکو الحمدلله مسلمانان الله پیدا کړو انسانان پیدا کړو د جناب محمد رسول الله امتیان ګرځولیو او بیا امت کې او مسلمان چې د قران سره زمون سن سجه کم دین واسطه نن الحمدلله زمون بچو ته کم دین قران ویل کی زمون بچی قران چې کم دین دا از دکې د پیغمبر نورستا عظیم نعمت چې الله پر امت باندې کړي د قران په شانتي عظیم کتاب ور کړي لري او که تاسو دا اندازه لګول غواړئ چې قرآن عظیم څنګه دی الله موږ له څنګه د قرآن په شکل کې عظیم نعمت را کړی دی تاسو قرآن ته لږ وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور نه مخکې وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور نه وروسته کله چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا کتاب را نازل کړ هغې نه وروسته وګورئ د کم کتاب چې الحمدلله ستاسو جماعت کې ستاسو بچو ختمونه وکړل د هغې کتاب د نزول نه وروسته د دنیا چې کم دی نو تاسو وګورئ دنیا کې څومره تبدیلي راله دنیا کې څومره چې
چې کوم دی نو تغیر راغی د انقلابي کتاب دنیا را کم ځای نه کم ځای ته ورسوله هغه خلک چې مخکې په چا حکومت کول نه غوښتل هغه د ظلم او هغه د ظلم نه ډک خلک چې د هغوی په زړونو باندې د ظلم واز دی چې کوم دی نو دا ولې وي کله چې قرآن راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان استاد د قرآن په شانتي عظیم نصاب دی تاسو وګورئ د قرآن ړومبي شاګردان صحابه کرام الله صحابه کرامو له کومه درجه ورکړه الله هغه صحابو له هغه درجه ورکړه د قرآن د عظیم کتاب د قرآن د عظیم نصاب دومره درجې ته ورسول چې الله کافر ته هم د ایمان یو ماډل دی الله منافق ته هم د ایمان یو ماډل دی الله ول سپاره کې د منافقینو ذکر کوي کله چې د منافقینو ته ویل شي آمنو کما آمن الناس ایمان داسې راوړی لکه څنګه چې د خلکو ایمان راوړی دی دلته ناس نه مراد څوک دي کم ځای د نبی علیه السلام په دور کې د قرآن د نزول په دور کې چې کوم خلکو ایمان راوړو هغې ته موږ صحابي وایو مفسرین معنی کوي کما آمن الصحابتو لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړی دی هغه منافقینو ته الله د صحابو ایمان بطور ماډل مخکې کوي ښه چې ماله داسې ایمان پکار دی لکه کم ایمان چې صحابي راوړی الحمدلله د دې کتاب نه مخکې د خلکو حالات څنګه دا کتاب چې رالل داغو ایمان د خلکو لپاره یو ماډل وګرځېده الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله د کافر د پاره د صحابو ایمان چې کوم دی نو ماډل کېښودو ای صحابو کدی کفار هم داسې ایمان راوړل لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړی فقد اهتدوا دیو په هدایت باندې شو منافق ته هم ماډل کې د صحابي ایمان مخکې کېږي کافر ته هم ماډل کې د صحابي ایمان چې کوم دی نو دا ور مخکې کېږي او بیا صحابو لا د قرآن ړومبي شاګردانو لا د قرآن او پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره درجه ورکړه نن که زه یوه نقطه ووایم د دې نه مخکې چې زما په خلاف د خلکو ذهن کې شکوک او شبهات راشي د دلیل نه مخکې چې کوم دی تاسو چې کوم دی غور وکئ صحابو درجې ته وګورئ زه هم صحابو ته د ایمان صحابو ته چې کوم دی د نبوت منصب نو میلاو خو په نبوت باندې کم ثمرات الله ورکوي هغه ثمرات الحمدلله د دې کتاب د پیروۍ د وجنه د پیغمبر د اتباع د وجنه صحابو له چې کوم دی الله هغه ثمرات ورکړو تاسو وګورئ قرآن کې به تاسو ته الفاظ په نظر باندې راشي الله قرآن کې چې کوم دی نو فرمایي څوک چې زما اطاعت کوي څوک چې زما د رسول اطاعت کوي فقد فاز فوزا عظیما دی چې کوم دی نو په لوی کامیابۍ باندې کامیاب دی دل طرف ته یو طرف کړه الله اتباع سړی کوي دی کامیابیږي د پیغمبر اتباع سړی کوي دی کامیابیږي وس راشه د صحابي په باره کې کم صحابي چې د قرآن ړومبی شاګرد دی قرآن چې په کم صحابي کې انقلاب راوستی دی د قرآن نه مخکې د خلکو حالات وروسته الله دې حالات ته ورسول یو طرف ته الله اتباع کامیابي را د رسول الله اتباع کامیابي را الله قرآن کې د صحابي په باره کې څه فرمایي فالسابقون هغه خلک چې دا په ایمان کې د ټولو نه مخکې دي مهاجرین والانصار والذین اتبعوهم مهاجرین او انصار او هغه خلک چې چا د مهاجرین او انصار سابقین او اولین چې کوم دی نو اتباع وکړه نو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دغه خلکو ناراضي او دغه خلک د الله ناراضي پته ولګیرا دغه خلکو د پیغمبر د صحابي په اتباع کې چې کوم دی الله رضا پرته دا د قرآن دی نصاب چې کوم دی نو د کمال ته ورسول دې درجې ته چې کوم دی نو دا ورسول بهر کې قرآن عظیم کلام الله مونږ لره نصیب کړه چې د قرآن نه مخکې د خلکو تاریخ وګوره د قرآن نه وروسته د خلکو تاریخ وګوره مخکې د هغه خلکو حالات څه وروسته د هغې خلکو حالات څه نه دا یو عظیم کلام الله مونږ او تاسو له راکړی نن الحمدلله کورونو کې هم موجود دی نن الحمدلله جوماتونو کې هم موجود دی نن په هر ځای کې د قرآن دا نسخې موجودې دي او د ټولو نه لویه د الله تعالی د شکر موقع ده چې الله د هغې سره سره معلمین هم مونږ او تاسو له راکړي دي ګورئ اساتذه کرام هم راکړي دي نن الحمدلله کور په کور باندې د جنکو مدرسې چلیږي نن الحمدلله جمعات په جمعات باندې دا د هلکانو مدرسې چلیږي جید علماء کرام هغه پخواني چې کوم دی الف ب ت س والا هم څوک نشته چې غلط قرآن به خلکو ته خو نن الحمدلله چې کوم ځای امام دی هغه امام دی چې یا د دیني مدرسې طالب علم دی به د قرآن حافظ او قاري یا د دیني مدرسې یو فاضل عالم زبردست علما دا جماعتونه کې ایمري او خلکو ته دا وایي زما سره ټیم شته راشه قرآن زده کا نن دا انقلابي کتاب چې کوم دی موږ او تاسو له پکارداري چې کم خلکو په
پرې قرآن سره چې کوم دی هغه خپل زندګۍ چینج کړې وي، هغه خلکو د قرآن په ذریعې سره د خپل خطې چې کوم دی نو چینج کړې وي. نن ستاسو سره مکې او مدینې سره محبت دی، سی چل دی، د هغه ځای نه خزانې نه راوځي. اخر هلته کې چې کوم دی سرسبز او شاداب علاقه نه ده، هلته د سیل دپاره چې کوم دی نو ځایونه نه دي جوړ شوي. زمونږ د سوات غرونه د هغې نه سرسبز ښکاري، خو د هر مسلمان زړه د هغې سره تړلی دی. د یو ادنا مسلمان زړه چې کوم دی نو د هغې نه نفرت نه کوي، بلکې زه دا ووایم یو کافر به د هغې نه هم نفرت ونه کوي. آخر وجه سره هغه سرو شګو کې الله دا کم کشش یې دی د هغې نسبت هم د دغې قرآن سره راغلی دی. هغه ځمکه هغه خطه هم د قرآن بدله کړه، د دنیا د خلکو زړونه یې د هغې سره وتړل. نن چې کوم دی ته 15 لاکه او اوس په 10 لاکه روپۍ ورکوئ، حج له به ځئ، ته 10 لاکه روپو ورکولو ته تیار یې، خو دا چې کوم دی نو خوښی چېرې زما نمبر راوختې او زه حج له لاړې، دا ولې ستا زړه د هغې سره تړلی دی؟ ولې هغه علاقه کې را انقلابي کتاب نازل دی، د قرآن صفحې ته تا سورې فاتحې ته وکتل، تا سورې بقرې ته وکتل، یو په سر باندې تا ته راځي دا صورت مدني دی، د بل په سر باندې راځي دا مکي دی. هغې قرآن انقلابي د ځمکې خطه کې هم انقلاب راوست، خلکو کې هم انقلاب راوست، تر دې پورې ژبو کې هم انقلاب راوسته. عربو نه چاپېره هغه ژبې د مصر وغیره دا عربي ګورې نه وه. قرآن چې څومره خورېده خلکو خپلې ژبې پرېښودې، عربي ژبه چې کوم دی نو دا خپله کړه، ځکه دا د قرآن چې کوم دی نو ژبه وه. نن که موږ خپل هغه شپږ فوټه بدن کې انقلاب راولو، که په کور کې انقلاب راولو، که دنیا کې انقلاب راولو، دغه قرآن زموږ سره مخکې چې کوم دی نو دا موجود دی. الحمدلله کم قرآن باندې صحابو خپلې زندګۍ برابر کړې وي، هغه قرآن نن موجود دی. راشئ ماشومانو ته یې وښئ، زده کوئ، خپله هم دې قرآن ته چې کوم دی نو کښېنئ چې زما رب ما ته څه پیغام رالیږي. ما ته چې زما رب دا وایي یا ایها الذین آمنو، دا عجیبه الفاظ الله ما ته استعمالوي. ګورئ ښه، یا ایها الذین آمنو، الله ما ته آواز کوي ای هغې خلکو چې ایمان یې راوړی دی. زه مخکې خو لږ تپوس وکړم، مولوي صاحب زما رب ما ته آواز کړی دی، زه یې راغوښتلی یم یا ایها الذین آمنو، مخکې راته خطاب فرمایلی دی. لږ وګوره ما په دې باندې پوهه که زما رب ما څه پیغام څه میسج رالیږلی، زما رب ما نه څه مطالبه چې کوم دی نو کول غواړي. دا انقلابي کتاب په دې سره صحابو خپلې زندګۍ بدلې کړې وې. تاسو وګورئ دې قرآن د هغې خلکو په نسب باندې هم پردې وراچولې، دې انقلابي کتاب د هغې خلکو په شکل هم پردې وراچولې وې، او هغه خلک یې په یو بهترین شکل او نسب کې دنیا ته چې کوم دی نو پیش کړي دي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دی، د رنګ نه تک تور دی. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دی، د نسب نه چې کوم دی نو حبشي دی. بلال رضی الله تعالی عنہ دی، دی آزاد نه دی، غلام دی، خو چې قرآن کله په سینه پورې ونیو د هغه په رنګ باندې پردې رالې. نن ته جومات له هم وزیر بلال دی، نن بچي له هم چې کوم دی نو بلال دی. نن کا ما تا ته وایي چې بچي له ابو لهب نوم کېره، یا ما تا ته آواز وکړه چې ای ابو لهبه ته زما مرۍ ته رادانګې. ولې؟ دا خو د قریشي خاندان نو، دا خو د پیغمبر ترو، دا خو ابو لهب تکسرو، خلک عبدالعزا نه وایي، د اور لمبه ابو لهب ورته وایي. خو هغه ایمان چې کوم دی د ده په هغه رنګ باندې هغه کفر چې کوم دی د ده په رنګ باندې هم چړاو شو، د ده رنګ هم تور کړی، د ده نسب هم داغدار کړی، د ده مال او حریت هم چې کوم دی نو داغدار کړی. او کم قرآن کم ایمان چې دا بلال حبشي خپل کا، هغه بلال حبشي رنګ هم بدل کا، د بلال حبشي نسب هم بدل کا، د بلال حبشي هغه چې د یو غلامو د هغه په غلامۍ باندې هم پردې راواچولې، او هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ داسې عزت ورکا. نن د جماعت په شانتې مقدس ځای له تر بلال رضی الله تعالی عنہ نوم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، سحر مونځ کې به د رسول الله مبارک عادت مبارک ادا وکړي، مخ به یې راوګرځو که چا خوب وغیره لیدلی د هغې تعبیر وباسي، صحابه به نه پاڅېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بلال رضی الله تعالی عنہ نه چې هغه تور رنګ والا، هغه حبشي، هغه غلام، د هغه نه تپوس کوي بلاله، د یو خبرې تپوس کوم یا رسول الله سری، بلاله تپوس دا کومه کم یو عمل کې بیګا خوب کې جنت ته تللی وم، زمانه مخکې د چا د پیزارو کړسارې راته ما تپوس وکړه مخکې څوک روان دی یا رسول الله؟ ستا هغه حبشي غلام بلال رضی الله تعالی عنہ مخکې روان دی. بلال رضی الله تعالی عنہ دا نه چې درجې د پیغمبر نه سیوا مخکې ترې روانو، دنیا کې به مخکې روانو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بطور محافظ که څوک ناسې حمله کوي اول به بلال قتلې، وروسته به جناب محمد رسول الله ته ورسي.
کشرته کې موزي اشیاء اول به په ما گزار کوي وروسته به زما په محبوب باندې گزار کوي الله التم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې بلال رضی الله تعالی چې کوم دی سترګو کې او خراز یا رسول الله نور عمل نشته 14 کم 2 رکعات راغې نو وروسته کوم هغه بلال رضی الله تعالی په الله باندې دومره ګران نه کم یو انسان که دنیا کې هم عزت غواړي آخرت کې هم عزت غواړي همدغه انقلابي کتاب دی دا مخکې ونسئ که خپل بچي معزز کول غواړئ دې بچو ته چې کوم دی نو قرآن وښئ او د دې مطابق خپل زندگی تیرول چې کوم دی نو دا شروع کوي انشاءالله عزت په هم هغسې درکوي کم چې صحابو له ورکړی عزت په هغسې درکوي کم چې خلفای راشدینو له ورکړی د قرآن نه مخکې وګوره موږ ورته عمر وایو د قرآن نه مخکې ورته موږ ابوبکر وایو مخکې عثمان دی او مخکې علي دی خو چې کله قرآن راغی قرآن له غاړه ورکړه که زه ابوبکر ویم یو ماشوم زړه کې به راشي منبر باندې ناست دی څومره ګستاخي کوي که زه صرف عمر ویم د یو ماشوم ذهن ته به دا راشي څومره لوی ګستاخ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایا قرآن په سینه پورې نسی د عثمان او عثمان ذی النورین عثمان رضی الله تعالی عنه جوړیږي قرآن په سینه پورې نسی موږ علي نه وایو حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایو موږ دې القاباتو د څه شي مجبوره کړو قرآن سینه پورې عزت ورکړه نن الحمدلله هغه قرآن موجود دی خپل کور هم په عزتمن کوي غم او خادي هم په عزتمند کوي بچي په هم عزتمن کوي شپږ پټه بدن هم په عزتمن کوي دنیا او قبر په هم عزتمن کا آخرت په هم عزتمن کا الله ری ہمیشہ رپارا دا درس او تدریس دلته جاری او ساری ساتي الله دې قرآن انقلابات زمونږ جسمونو ته زمونږ کورونو ته زمونږ علاقو ته زمونږ ملک ته او پر دنیا ته چې کوم دینو داخل کی الله دې قرآن دا آوازونه دا درس او تدریس همیشه رپارا زمونږ پر علاقو کې قائم او دائم ساتي درې علماء درې قراء د سر د سوري دی الله همیشه د پاره زمونږ په سرونو باندې قائم او دائم ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.